مخکې نن ورځې مناسبات سره چې د مولا شهادت ورځ ده، 21 ورځ ده. تاسو ټولو مؤمنینو ته، مؤمناتو ته، جوانانو ته، سپینږیرو ته، عزادارو ته، مولا حبدارانو، عاشقانو ته تسلیات و تعزیات عرض کوو انشاءالله. او خصوصا زمان مولا ته تسلیات عرض کوو. یقینا ډېره عظیمه ورځ ده د مولا شهادت ورځ ده، د حسنینو یتیمې ورځ ده، د ورمنې ولیا بیبي یتیمې ورځ ده. او زه غواړم ته داسې ایمان متازه شي مولا شان کې څه حدیثو ضمن کې څه فضایل و کمالات د علی بن ابي طالب په خدمت کې عرض کړم. گرچه د مولا فضایلو بیان کوله ایمه غوندې کې کم علم کس واس و طاقت کې نه دی. مولا فضایل چوک بیان کوای نشي، لکه څنګه خلیل مبتکر یای زه حیران یم د علي شان ته څه دخنو حساد وجې نه د علي فضایل پټ کړل، دوستانو ډار وجې نه د مولا فضایل پټ کړل. دی په باوجود شرق و غرب عالم د مولا فضایلو نه ډک شوی دی. که دا فضایل پټ نه وی شوي مولا فضایلو به څه کمال کړی و. ځکه خو پیغمبر مجبور شولو څه مولا ته یا علي ما به تا په باره کې هغه وینا کړې وه څه کومه وینا ته حقدار یې، خو څه وکړم ډارېږم داسې نه وي چې تاسو هغه معامله وکړي امت ولا خلق خپل منونکي کومه معامله عیسی ابن مریم سره وشوله. نو یاد وساتئ علي فضایلو احصا کوله اسان کار نه دی. علي فضایلو بیان کوله اسان کار نه دی. او د علي فضایلو برداشت کوله اسان کار نه دی. چونکې برداشت کی ځکه جورج لاک هغه مسیحي کرسچن مصنف څنګه صوت العدالت الانسانیه کتاب لیکلی دی، د علي شان کې فضایل لیکلي دي. هغه وځي کې جمله داسې استملایي مولا په باره کې هغه یې څه یا علي حیران یم تا په باره کې، یا علي تا په باره کې حیران یم چې تا په باره کې څه خلته اظهار وکم که عیسی ابن مریم نه د اوچت وګڼم. دین د خپل مسیحیت دین اجازت نه رکوي، که هغه نه د کم وګڼم ضمیر اجازت نه رکوي. نه یم خبر یا علي خدای خو نه یې، خو کومه هستي یې ته. علی ابن ابي طالب نه صرف شیعو دپاره ناشناخته هستی ده، بلکې غیر مسلمانو دپاره هم یوه ناشناخته هستی ده. هغوی هم د علي وجود کې، د علي معرفت کې، د علي شناخت کې انگشت به دندان دی، حیران دی. ځکه پیغمبر اکرم معروف و مشهور حدیث ده چې پیغمبری ان الله جعل لاخي علي ابن ابي طالب فضائل لا تحصى كثرة. امام ورور علي ابن ابي طالب لپاره خدای هغه څه فضایل او کمالات ګڼلي دي، ویل کړي دي چې هغه څوک شمروای نشي. فمن ذكر فضيلة من فضائله، چوک د علي فضایلو نه یکیو فضیلت ذکر کی، بیان کی، پیغمبر دی مقرن بها اقرار وکی غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. څومره گذشته گناهانی کړي وي، آینده گناهانی کړي وي، هغه او د خدای معاف کوي. کم هستی نه دی علي، کم مقام نه دی د علي ابن ابي طالب. و مخکې ولو واف القیامه بالذنوب الثقلین، گرچه قیامت پورې ثقلینو برابر گناهان ځان سیوسی. و من کتب فضیلة من فضائله، چا د علي ابن ابي طالب یو فضیلت فضایلونه ولیکلو، لم تزل الملائکه یستغفرون له،
ما بقی لتلک الکتاب رسم سو پورې دغه لیکل پاتې وي قیامت پورې ملایکې د کس دپاره استغفار لیکي. دا د علی مقام دی. مخکې پیغمبر یې ومن استمع الى فضیلة من فضائله، چا د علی فضایلونه یو فضیلت واورېدلو غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالسمع. پیغمبر دی کومې ګناهانې څه غوږو سورېدلي وي هغوی ورته خدای مغفرت کوي. ومن نظر الى كتابة في فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. پیغمبر دی چې چا د علی فضایلونه یو فضیلت صرف سترګې وغړولي لیکل شوي وي سترګې ورته وغړولي کوم سترګو سه ګناهونه کړي وي هغوی خدای ورته مغفرت کوي. مخکې د پیغمبر داسې یی ثم قال رسول الله، پیغمبر وروسته داسې وسوله النظر الى علي ابن ابي طالب عباده. یاد وساتئ علي ابن ابي طالب ته سترګو غړول عبادت دی، وذکره عباده، علي ذکر کول عبادت دی. ولا يقبل ایمان عبد الا بولایته والبراءة من اعدائه. پورا پوری ایو کس ایمان مکمل دای نشي سو پوری علی ابن ابی طالب باندې ایمان نوی راوړی هغه دښنو نه براءت او بیزاره اظهار نوی کړي. علی باندې ایمان، علی دښنو نه براءت او بیزاره دا دو ایمان تکمیل نخ کده ورا پوری د ایمان مکمل دای نشي. ځکه خو مولایي چې بنی الاسلام علی 50 اسلام پنځو بنیادو باندې ولاړ دی، علی الصلاة والصوم والزکاة والحج والولایه ولم یناد کما نودی بالولایه. مولا امام باقر دی څه اسلام دغو پنځو ستونو باندې ولاړ دی، بنیادو باندې ولاړ دی، المنځه باندې ولاړ دی، روژې باندې ولاړ دی، زکات باندې ولاړ دی، حج باندې ولاړ دی او ولایت علی ابن ابي طالب باندې ولاړ دی. او مخکې پیغمبر او مخکې مولا څه کله اصحاب ورسره دي پښتنه ورنه کوي مولا آدم او اصحابو داره ته وایي څو ټولو نه لوی مقام د کوم یوې بنیاد دی، ټولو نه بنیادی ترین بنیاد کوم یو دی؟ دغو پنځو بنیادو کې ټولو نه مهم ترینه فریضه کومه یوه دی؟ یو صحابي پوځي کې مولا ته مولا المنز، مولا ته سنا المنز خپل ځای کې خیدی دوره درجه نشي کېدای. یو پوځي د مولا روژه، مولا ته سنا روژه خپل ځای کې دوره درجه نشي کېدای. بل پوځي د مولا زکات، امام دی زکات خپل ځای خو هغه ولایت برابر درجه نشي کېدای. بل پوځي د مولا حج، مولا تی حج خپل ځای خو ولایت برابر درجه نشي کېدلی. کس پوځي کې مولا څه واجه دی؟ المنځ غونډې کې عظیمه فریضه سپکه شوله، روژې غونډې کې عظیمه فریضه سپکه شوله، حج غونډې کې زکات غونډې عظیم فرایض سپک شول. ولایت په باره کې مولا دوره عظیم بیان د وکړلو. مولا د ورته یاد وساته، یاد وساته المنز سفر کې قصر کېدای شي، روژه بیماری کې معاف کېدلی شي، زکات غریب نه معاف کېدلی شي، حج څه فقیر دی مستطیع نه دی هغه باندې واجب نشي کېدلی. اما ولایت د علی امیر باندې واجب دی، غریب باندې واجب دی، مرد باندې واجب دی، زن باندې واجب دی، سفر کیا واجب دی، حضر کیا واجب دی، دنیا کیا واجب دی، برزخ کیا واجب دی، قیامت و محشر پورې د علی ابن ابي طالب واجب دی. د مولا ولایت د علی ولایت هغه فریضه دی چې ایوه حالات کې د نه ساقط نشي کېدای. هغه فریضه دی چې هر حالات کې درنه واجب دی، مرد و زن، پیر و جوان، فقیر و امیر، هر یو کس باندې هر حالات کې د مولا ولایت واجب دی. دا هغه فریضه دی او ټول فرایض اندی پسې تړلي دي، ولایت علی پسې تړلي دي. انده خو واجه وا مومنانو
19 رمضان باندې چې کله مولا وصیتونه کول، مولا یوه جمله ادا کړله، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ننا علی زنده دی، که چوک پختنه کوی کوای شوی علی نه. تاریخ کې چې ته چوک نشي خیای څه دغه دعوا چوکړي وي، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. مونه څخه ته پختنه کوي کوئی تاریخ کې یو کاسا نشته دی. غټ نه غټ ساينسدان بیا داسې دعوا نشي کوي، کومه دعوا څه مولا علی پریخلی دی. خو که چا وکړله شرمنده شوی دی، دی ځواب چاته نه دی ورکړی. دا صرف علی اوس دا دعوا یې کړې دی او جواب یا ورکړی دی خلکو ته. دې ټایم کې مولا دا وتی چې زه نن کمزوری هم یم، که چېرې څوک مانه پوښتنه کوي خو ډېر مختصر. یو صحابي و د مولا، ډېر ګران و مولا باندې، مولا ډېر ور باندې ګران و. د مولا پروانه عاشق و، صعصع بن سوحان مقرر و خطیب و. ای مولا فضایل به بیان کول، هغه مولا ته مخ راوړو، مولا ته دی چې مولا یوه پوښتنه کوای شي، مولا ته یې وایي کا. مولا ته یې چې مولا دا راته وایه څه آدم پیغمبر افضل دی که ته افضل یې؟ کله دا پوښتنه ورنه وکړه، مولا د ورته یې چې صعصع بن سوحان ښه خو نه دی چې انسان خپل تعریف خپله وکړي، خو څه بده خبره نه دی، د خدای نعمتونه دي چې چا باندې نازل شوي وي، خدای نعمتو شکرګزارۍ دپاره زه په کار دی د بیان کوم. ورته یې ای صعصع بن سوحان، آدم پیغمبر غنم دنې نه مانه شولو، مانه په باوجود لاړلو غنم دنه یې وخوړله، زه پروردګار مانه نه وم کړی، دی په باوجود عمر بر چې ته ما غنم دنه نه که استعمال نه مو وخوړله. ته وایه چې زه افضل یم که آدم. ورته یې داسې یا علی دا راته وایه ته افضل یې که نوح پیغمبر. ورته یې د څه یا صعصع بن سوحان، نوح پیغمبر چې کله خپل قوم نه راتنګ شولو، بددعا یې وکړله، نفرین یې وکړلو، ویې ویل رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا یوا پاتې نشي، خدایا ټول غرق کې. اما باوجود دا څه ټول زندگی کې زه خپل قوم خپل ملت ازار و اذیت کړلم، چې ته علی نفرین و بددعا نه وکړله. او ته یې داسې یا علی دا راته وایه ته افضل که ابراهیم پیغمبر افضل دی، یا علی دا راته وایه ته افضل که ابراهیم پیغمبر افضل دی. مولا د ورته یې څه ای صعصع بن سوحان، ابراهیم پیغمبر خدای نه سوال وکړلو، پروردګار ته یې وویله پروردګاره ربي ارینی کیف تحیی الموت، خدایا لږ درته وښیه مردگان څنګه زنده کوي. پروردګار ورته وویله قال اولم تؤمن، ای ابراهیم آیا دی باندې د باور و یقین نشته ده؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، خدایا باور مشته ده خو اطمینان ته یقین ته ځان رسوم. خو مولا دی څه ایما د یقین، ایما د ایمان هغسې حالت دی لو کشف الغطا مزددت یقینا، که چیرې هر څومره پردې د علي سترګو نه وغړېږي، ایما یقین کې به ذره برابر زیاتی را نشي. علی د یقین اخیری مرتبه کې نو ته وایه چې زه افضل یم که ابراهیم، پښتنه ده ونه کوي. یا علی دا راته وایه ته افضل که موسی پیغمبر. ورته یې د څه موسی هغه و چې کله یې واستولو پروردګار څه ویر شه فرعون ته ویر شه، هغه هغه ټایم کې دې حالت کې و څه دا خبره وکړله ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، زه هغوی کې فرعونیانو کې ګناهګار حساب یم، خطاکار حساب یم، مجرم حساب یم، که ویر شم داسې نه وي څه قتل مه کي، که ویر شم داسې نه وي څه قتل شم. ما څه هارون واستوه، اما څه کله ما ته پیغمبر اکرم سوره برعت را کړله څه لاړ شم مشرکانو ته یې سناو که باوجود دا څه ما یې هغوی پلران قتل کړي وو، ما یې هغوی بزرگان قتل کړي وو، ما یې هغوی پهلوانان قتل کړي وو، زه نه شوم وډر خانه کعبې ته وختلم، سوره برعت مې ورباندې قرائت کړله. ته راته وایې زه افضل یم که موسی، هغه نه وروسته درته یې څه یا علی دا راته وایې ته افضل که عیسی پیغمبر. ورته یې د څه ای صعصع بن سوحان یاد وساته باوجود دا څه عیسی ابن مریم مور هم حامله و امیدواره وه، خو څه کله عبادت خانې کې وه پروردګار عالم طرفه ندا ورته وشوله ای
ای مریم ابن عمران، ای مریم بنت عمران، یاد وساته دا زچه خانه نه ده، دا عبادت خانه ده. دیتی نه بهار اوزا بچی تولد دو بهار وشی، خود کله مامور بزرگوارا حامل ټیم کې وا امیدوار وا نو پروردگار عالم خپل او تا خانه کعبه شکرلا س ای فاطمه بنت اسد رنوزا اندا عبادت خانه ده، اندا د علی زچه خانه یاده. نو زه درې ورځې باقاعده زه د خانه کعبه کې د پروردگار عالم علمون وم. تو وایه چې زه افضل یم که عیسی ابن مریم افضل دی؟ دا د علی مقام دی چې علی خپلو الفاظو سره بیان کړی دی. او که زه داسې درته وایم علی مقام د علی شان ملموله داسې اسان کار نه دی. هغسې کسانو ته حاصلیږي چې هغو بطیب الولاده یا هغوی ولادت صفا سوتره وي، هغه حلال زده وي، هغوی ته د علی معرفت و شان ادراک کیدای شي، وگرنه داسې اسان نه دی. همدا خو وجه دی چې وارو پیغمبر اکرم مسجد کې خپلو اصحابو سره ناست دی، پیغمبر صحابه ورسره ناست دي، پیغمبر سره چار چپیر پروانو په شانتې. یو صحابي پاڅېدو، پیغمبر اکرم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله یو سوال وکم. پیغمبر د ورته بسم الله پوښتنه وکړه، ورته یا رسول الله دا راته وایه موږ د سوره الحمد کې څه بار بار یو اهدنا الصراط المستقیم، یا رسول الله د صراط مستقیم لګرنی وپېژنده. پیغمبر سکوت اختیار کو، پیغمبر د ورته صبر وکړه. بل صحابي پاڅېدلو، پیغمبر نه پوښتنه وکړه یا رسول الله دا راته وایه صراط مستقیم چوک ده، صراط مستقیم نه څه مراد ده؟ پیغمبر بیا سکوت اختیار کړل او ته صبر وکا. بل کس پاتېدلو پښتنه وکړه، پیغمبر د بیا ورته صبر وکا. ان واره صحابه او پښتنه وکا، پیغمبر او ته صبر وکوي. ویل چې محفل کې علی ابن ابي طالب موجود نه و، انتظار کې و پیغمبر. کله علی ابن ابي طالب اغه محفل ته د صحابه ورناوتلو، پیغمبر هغه سید المرسلین، هغه د انبیاء سلطان نبی پاتېدلو، اشاره وکړه ان هذا صراطی مستقیما. او صحابه کوم صراط مستقیم پښتنه مکوله، هغه د علی ابن ابي طالب ده. صراط مستقیم د علی ده. صلی علی محمد علیه. نو تاسو وکسوی قرآن کې شیطان څه د انسان دښمن دی، هغه چې ته نه دی ویلي چې زه به تاسو المنځونه ګمراه کوم، زه به تاسو رجونه وغړوم، زه به تاسو خمس و زکات نه منع کم. اما که چیرې شیطان قرآن کې د ګمراهۍ د ضلالت دعوه کړې ده، هغه یې څه ویلي دي؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم. زه بندگانو ته صراط مستقیم باندې ناست یم، زه غواړم چې بندگان صراط مستقیم نه ګمراه کم. یاد وساته المنځه نه ګمراهي بنیادي ګمراهي نه ده، روژې نه ګمراهي بنیادي ګمراهي نه ده، حج و خمس و زکات نه ګمراهي بنیادي ګمراهي نه ده. بنیادي ګمراهي ولایت علی ابن ابي طالب څنګه صراط مستقیم ده، دینه گمراهی بنیادی گمراهی ده. شیطان ته پاته ده څه زپ کار ده مین سویچ. د مثال زما معمولا ور کوم چې دغه ځکه مثال کته یو بلب مړکای ډیر ټیم به ولګيږي، اما که مین سویچ دو آف کړلو بجلی ټوله مخیزه سي. شیطان مین سویچ باندې لاس یې خېده. اصلی مین سویچ د ایمان او د مسلمانه د علی ولایت ده. هغه نه مسکله خلک گمراه کړل، که هر څوره المنځونه وکي، که هر څوره روژې وکي، که هر څوره مسلمانې وکي، هغه بیا بهش قابل نشي پته کېدلی. خو یاد وساته زه دا ویلی شم، یاد وساته زه دا ویلی شم څه چوک هم علی سره بغض ستی، ذکر علی سره بغض ستی، یاد وساته هغه یا شیطان ده یا د شیطان اولاد نه ده. یا صلوات وسلم محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد. کوم حدیث میں دا سرنامہ کلام کے پیش کرے پیغمبر حدیث دے علی مع الحق والحق مع
علی معیار د حق و پیغمبر خیل ده سو خلقو د حق معیار علی ده حق سما گرزا حق علی سره دی علی حق سره دی او څټو سی وبله جمله پیغمبر اللهم ادر الحق حيث ما دار علی خدایا حق آلتا پلٹاو کی چیتا څه علی وی نه ولت علی آلته پلٹاو کا چیتا حق وی اوالی دعا کړل څه دعا شونه دی حق و علی حق چیتا وی آلتی با علی وی علی چیتا وی آلتی با حق وی څټه جملې کې وش فیصله وکړه الله پیغمبر اللهم ادر الحق حيث ما دار علی خدایا چیتا څه علی ده آلته حق ور وګرځاوه یعنی معیار د حق اکیو شاید هغه علی ذات ده حق بیل نه دي څه حق بیلوي علی بیلوي نه اکیو شاید ده که علی ده حق ده که حق دی علی ده حق علی نه بغیر کېدای نشي علی حق نه بغیر کېدای نشي اوس دې زدتا واجه وخم یادا وسطوي دنیا کې زندگی کې کچوک نو پیژندي د علی حق شولا نو پیژندي پاتا ہوتا نو لگی دا ټوله زندگی تیره کا خو معلوم نشول ہوتا څه علی حق ده بیا قبر کې خپل په خپل ور باندې پیژندي قبر کې څه کله کېږي بیا ورته بیان کیږي ان الموت حق والصراط حق والميزان حق والسؤال منكر ونكير في القبر حق وتطاير الكتب حق والصراط حق والميزان حق والبعث حق والنشور حق بیالتی دا پیغام ورکولی شي څه اوسه پورې د حق نه وپېژندلي اوس یې قبر کې د نه پېژندو زندگی حق مرگ حق قبر حق سوال د منکر نکیر حق صراط حق پل صراط حق میزان حق بهش حق جهنم حق عذاب د جهنم حق د ټول شیونه حق دي د ټول شیونه چي دي حق دي او یاد وساته د ټول شیونه څه حق دي پس یاد وساته زندگی ابتدا نه ونیسه څه کله زندگی د شروع کیږي دالتیا د سالی ده قبر کی یاد سالی ده صراط باندې یاد سالی ده منکر نکیر سوال کی یاد سالی ده میزان باندې علی ده دسا بهشت کی علی ده هر مقام کی ده سالی ده جهنم و بهشت تک سے موال کی یاد سالی ده یاد وسطا هر سوره منکر شی علینا اس زندگی ایوی حصے کی ایوی شعبے کی ایوی مرحلے کی زندگی و مرگ و محشر و قبر و قیامت سو پورے جہنم و جنت فیصلہ در تکڑی نہیں ور پوری علینا خل سے دائے نشی آرے مرحلے کی علی دے آرے مرحلے کی علی شتا دے لذا سوال دا پیدو کی دائشی کنا جوانانو عشقانو دا مولا محبانو سو آجا دے سا علی دا حق معیار کرزا والے دے سو آجا دے علی دا حق معیار کرزا والے دورا دیر شیونا کتابونا دا انبیاء و صحف شریعتونا انبیاء اولیاء اوسیاء ملائکی فرشتے دیر شیونا خدای رستولی دی اما دغه شیو کې یو شایع خدای د حق او معیار نه وګرځول ویلی علی ابن ابي طالب د حق او معیار وګرځول واجب څه دی قرآن ته کسترګې وغړځي قرآن نه دی واجب ته بیان کوم قرآن بسم الله نه ونیسه والناس پورې قرآن کې پروردگار عالم 15 عہدے بیان کړي دي څو عہدے 15 عہدے پروردگار بیان کړي دي ایوا عہدہ د خلافات والا عہدہ دے دویما عہدہ د نبوات والا عہدہ دے دریما عہدہ د رسالات والا عہدہ دے سلورما عہدہ د امامات والا عہدہ دے پنځما عہدہ د ولایات والا عہدہ دے توجہ مو سره وی ان شاء الله کله خدای د خلافات والا عہدہ ذکر کوي پروردگار عالم سی انی جاعل فی الارض خلیفہ زمکی کی غورم خلیفہ وگرزاوم خلافات والا عہدہ پروردگار عالم آدم تویر کرلا کله څه خدای نبوات رسی نبوات ذکر کئی پروردگار عالمی و اذ اخذنا میثاق النبیین کله څه ما انبیاؤنا میثاق و عهد و پیمان خستلو 1,24,000 انبیاء تا خدای د نبوات والا عہدہ اسپرلا
اوس کله پروردگار عالم د رسالات ولا عہدہ ذکر کوي پروردگار عالم یی واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. رسالات خو یې ور کړو، رسالات نه بعد امامات عہدے طلبگارا شوی وو، څه خدای ما ته امامات عہدہ یا راکې. لذا رسالات عہدہ 313 رسولانو ته ور کړی دی او ابراهیم پیغمبر ته امامت ولا عہدہ وی مو 12 امامانو ته د امامت ولا عہدہ خدای ور کړل. اما سکلا پروردگار عالم امامات ولا عہدے ترسی پروردگار عالم ذکر کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. خدای چی یہ قرآن کے زا ولیم رسول علی ہم ولی دے. اس اندر غزی کی دیر توجہ وکو انشاءاللہ توجہ ما سر وستر گیا وغڑوئی پروردگار عالم سکلا خلافات ذکر کئی خلافات عہدہ ویر کئی آدم تا توجہ ما سر وی خلافات ویر کئی آدم تا نئی خدای سما خلافات آدم تا ویر کرلو خلیفہ زائیم کلت خدای د نبوات والا عہدہ ویر کئی نئی سما 124 انبیاء ہوتا د نبوات عہدہ ویر کرلا نبوات عہدہ مزون سا وسطلا نئی خدای سکلا د رسالات والا عہدہ رسولانو تا 313 رسولانو تا ویر کئی نئی خدای سما د رسالات والا عہدہ 313 رسولانو تا ویر کرلا مزون سا پریگدا والا سکلا خدای د امامات والا عہدہ ویر کئی نئی سما ابراہیم تا امامات ویر کرلو زون سما پریک دولو. اما سکل پروردگار عالم دو ولایات عہدے ذکر کئی پروردگار عالم طرز بدلی گی طرز انداز طرز گفتگو بدلی گی پروردگار سی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وهم راکعون ویؤتون الزکاة وهم راکعون. پروردگار عالم سی سزو ولیم رسول ولید ہے و علی ابن ابی طالب ولید ہے سغا حالت رکوع کی زکاة ور کڑے ہو پس یاد وسطا علی ازکد حق و معیار گرزا ولید ہے سعلی تا خدای آغا عہدہ ور کڑی دے کما عہدہ خدای سور سرا دے رسول سور سرا دے ماغا عہدہ دو ولایت والا علی تا ور کڑی دے لیکن سنگے خدای و رسول دا حق و معیار گرزی دلی دی اندی شان سرا علی ابن ابی طالب دا حق و معیار گرزا ولید اندہ خواجہ دے مومنانو یو حدیث کے دیچ زیدتا کتاب حوالہ کا دیر کم بہتر وی ابن حجر مکی یو وہبی علم دے وہبی یو کتاب لکھا لے سوائق محرقہ احراق دویلیشی جلانا سائقہ جمع سوائق داسمان کی سکمہ بجلے پڑکی گی تصیحی عربے کی سائقتن جمع سوائق محرقات سو سوا لگینی جلانی والی بجلیاں داسمان نر غرزی دا کتاب دی دا اہل بیتو دا شیعو بغض و عدوات کے لکھا لے دے نامی نہیں پاتا دے دی نمادہ سے ویر کرا سوائی کے محرکہ یعنی آغا سے بجلے تاندر زغا آرس سیزوی یعنی مذہب تشیع آرس دی کتاب سرزا غورم سو وسیزاوام اما اندخ کتاب کے نا خاص تطور سرا دی دسے روایتونا ذکر کری دی چم مجبور شوید سالی فضائل ور کے بیان کی یو روایت دا ور کے ذکر کرے دے سواوری سے پیغمبر اکرام محفل بزم گرم و اصحاب ور کے ناسو مولا علی نو موجود محفل کے پیغمبر انتظار وکرلو علی ابن ابی طالب محفل تراغ للو کلا کین استلو پیغمبر سترگے و تاوگرلی علی ابن ابی طالب وجود کے تھکاوٹ و ستڑوالے ہو پیغمبر پختنہ وناو کہ یا علی کیف حالو کم حالت کی مولا اور تیید یا رسول اللہ طبیعت میں ٹھیک نہ دے دعا رہا وقت سے خدای صحت رو کی طبیعت میں خشیس ٹھیک شم پیغمبر لسنا آس کرل صحابہ و تیید لسنا آس کوئی آمین ویوی جملہ ادا کرلا پیغمبر جملہ ادا کرلا اس داغا حدیث و روایت سوائے کے محرکہ والا ابن حجر مکی ذکر گئی اگا وحبی ٹائپ کاس پیغمبر لسنا آس کرل علی تا دعا کئی خدایا اللہم اشف علیا بحق علی
خدایا علی ته شفا ورکې علی له مخې نه، خدایا علی ته شفا ورکې علی ابن ابي طالب له مخې نه. کله دا دعا وکړه صحابه خو امین ویله خو ډېر درندې سره یې وله. یو صحابي پاڅېدو څه یا رسول الله ما طبیعت الګ بګاړ دی ما ته الګ دعا وکړه. هغه سوچ دا و څه علي ته یې دعا وکړه علي له مخې نه، ما ته به دعا وکړي ما له مخې نه. پیغمبر له سونه عرض کوته ای د اللهم اشف فلانا بحق علي، خدای د پلنکی صحابي ته شفا ورکړي خو علي له مخې نه. بل صحابي پاتېدو یا رسول الله ما ته لږه دعا وکړئ ما طبیعت ټیک نه دی. پیغمبر ازمایش شروع شولو. پیغمبر دعا وکړه اللهم اشف هذا بحق علي، خدای دې ته شفا ورکړي علي له مخې نه. بل صحابي پاتېدو یا رسول الله لږه ما ته دعا وکړه. بل صحابي ته پیغمبر دعا وکړه اللهم اشف فلانا بحق علي. څو صحابه پاتېدل هر یو ته دعا وکړه بحق علي بحق علي. اصحابو هغه خبره څه زړه کې نه ناستلې وه څرګنده یې کړله. وته یا رسول الله مو خو سوچ کولو چې علي ته د دعا وکړه خو علي له مخې نه، علي د واسطه کړلو مو ته به د دعا کړې مو له مخې نه، مو به د واسطه کړي وو. دا خو انصاف نه دی چې علي ته دعا کوي یا علي له مخې نه، بیا مو ته دعا کوي علي له مخې نه، مو ته خو دعا کوي خو یې مو له مخې نه وکړه. مو خو یو مقام لرو در سره. پیغمبر د ورته صحابهو یاد وساتئ قیامت پورې دا جمله د سره وساتئ، قیامت پورې دا شاید سره ورک نشي نوټ کوئ والذي نفسي بيده، اما قسم د اغذات باندې اغذات ذوالجلال رب باندې م قسم دی چې محمد سیلی وي د هغه لاس کې دی. یاد وساته تاسو خو بیله پرېږدوه کائنات کې فرشته او ملائکه خو بیله پرېږدوه، زه محمد رسول الله چې ټولو نه افضل مخلوق یم، ټولو نه د کائناتو بهترین مخلوق یم. که چیرې زه هم بیمار شم که چیرې زه هم بیمار شم زه دعا وغواړم ما ته دعا کېږي پکار دی ما ته هم علي له مخې نه دعا وشي. تاسو څه یایو د علي ذکر سره که وصل تاسو تاسو پیږئ یا نه پیږئ. زه به دا وایم چې تاسو ټول عملونه که چیرې چا اخلاص سره تاسې نه راولګوله تاسې نمایه واخیستله تاسې نه راولګوله د علي ذکر عبادت وګڼي انشاءالله زه دا ویسم چې تاسو روژه قبوله تاسو ژړا قبوله تاسو ټول عمل قبول د تاسو ګناهان ټولې محوه. دغه ځای کې چې کوم هغه جوانان ناست وي لږ د کړکۍ که خلاص کړي بهتره د نظام چلو شي ګرمۍ شروع شوله مجلس متاثر کیږي. ماشاءالله ماشاءالله مرحبا بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. پیغمبر ورته وایي چې تاسو څه تصور کوئ څه سوچ کوئ که چیرې زه پیغمبر زه د کائناتو عظیم ترینه هستی څه ما ته خدای لقب راکړی دی لولاک لما خلقت الافلاک، ای نبیه ای رسوله د مو که چیرې ته نوی کائنات به مو نوی خلق کړي زه که چیرې دعا وغواړم بیا به وسیلې کې علي ویر کوم بیا به وسیلې کې علي ویر کوم. پس یاد وساتئ علي ابن ابي طالب معمولی هستی نه دی کمه هستی نه دی. ځکه خو وجه دا دی چې یوه ورځې مولا امام صادق علیه الصلاة والسلام نه یو صحابي پوښتنه کوي پر محمد و اهل بیت محمد صلوات الله
مولانا یو کس پختنه کوي مولا دار ته ویا کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس به د مرګ ذایقه وڅکي. دی لک تفسیر ته وکه تشریح ته وکه د مرګ ذایقه به څنګه وي. مولا وتی څه غواړي صحیح اصلي حقیقي تفسیر درته وکم. وتی یا ابن رسول الله، مولا ورته یاد وسته کل نفس ذائقة الموت، مطلب داغه دی چې کله چوک هم دنیا نه لاړ شي، یا هار و همدان من یمت یرنی مؤمنا او منافقا، چوک هم شرق و غرب عالم کې دنیا نه لاړ شي، هغه به د علی ابن ابي طالب زیارت ضرور کوي، هغه به علی ملاقات ضرور کوي، هغه ته به قبر ته مرګ ټیم کې علی ضرور رسی. خو یاد وساته ای مرګ ځای کې مطلب انده دی که هغه مؤمن دی، د علی محب دی، علی ولایت اقرار کړی دی، لاړ دی دنیا نه، نو علی زیارت به وکړي. دومره خوندور دومره خوږه ذایقه به وي څه بګینو نه زیاته خوندوره ذایقه به خولې کې پاتې شي. اما که چیرې منافق و فاسق و فاجر دی، علی مبغض دی، بغض لرلو علی سره، که چیرې مړ شي علی چهره زیارت به وکی خودی شان سره څه زهر نه ترخه ذایقه به خولې کې پاتې شي. زه به دا وایم مولا ضرورت نشته دی چې انسان مړ شي بیا د مرګ ذایقه وڅکي. زندگی کې دنیا کې یا پته لګېږي. علی ذکر کوا چهرې پړواوا، علی ذکر کوا چهرې ته سترګې غړوا، علی ذکر کوا ای خلکو زړونه ملموا، علی ذکر کوا ای خلکو حیثیت کسا که چهرې وغوړېږي پوه شه څه علی منونکی دی حللي دی، که چهرې بند شي که چهرې راټولې شي پوه شه څه حرمي و حلل حرم زده. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक रात के लिए सो जा ताकि फर्क रहे कि अली कौन है, अली कौन है। नारे हैदरी قربان مشم. علی صرف تاسو باندې نه دی ګران، صرف تاسو د علی عاشقان نه یوئ، صرف تاسو د علی ملنګانو پتنګانو محبان نه یوئ. پیغمبر اکرم یو ورینا 120 مرتبه معراج ته لاړ دی. 120 مرتبه پیغمبر یو وری څه معراج ته لاړلو. جمله یې ولیدله عرش باندې، عجیبه جمله. ا جمله دا و ولایتک مکتوب فی جمیع صحف الانبیاء ولن یبعث الله نبیا الا بنبوة محمد و ولایت علی. پیغمبر یو جمله پڑھاو کړله، عرش باندې یو بورډ لګېدلی و. بورډ څه وي؟ شناخت پہچان لیکلی و څه د مولا علی ولایات او امامات ټولو د انبیاء صحیفو کتابو کې لیکلی شوی دی او فارس شوی دی. او څو پورې کوم یو نبی و ولی د پیغمبر د نبوت اقرار نه وي کړی، د علی ولایات او امامات اقرار نه وي کړی، اوره پورې د هغه هیڅ شی قبول نه دی خدای سره. دا دوه شیونه ډېر مهم دي. سند دی، سرټیفیکټ دی د ایمان، د مولا ولایت، د پیغمبر نبوت سند و سرټیفیکټ دی. مسلمانو یو شای در سره دی، اصلي شای در سره نشته دی. جعلي سرټیفیکټ، جعلي ډومیسایل، جعلي پاسپورټ یې مو جوړ کړي دي، دې سره نشوي مخته تلای. داسې پټکې شته دي چې جعلي سرټیفیکټ ډومیسایل یې به دنه وغورځوي، څه دا کار نه دیر کوي مخته. دا خو وجه دی چې کله پیغمبر څلورم اسمان کې یو عجیبه حالات ولیدلو. علی په شکل کې یو هستی، یو ذات ولیدلو. فرشته چار چاپیر ته نه پتنګانو په شانتې تویږي ارتویږي. مولا
پیغمبر اکرم پختنه وکړه جبریل نه، یا جبریل دا چه قسم؟ زه خو د علی قسم، زه خو د علی شکل قسم، زه خو د علی ذات قسم څلورم اسمان کې. جبریل ته وی خبر یا رسول الله، ملائکو پروردگار عالم ته یوه شکوا وکړله، یوه ګیلای ورته وکړله، څه پروردگار علی غونتی عظیم نعمت زمینیانو ته ځمکې والاو ته مخلوقاتو ته ور کړی دی، مو ویلې ته نه محروم یو. خدای د هغوی هغه شکوا واورېدله، قبول یې کړله. علي په شکل کې خدای ورته یوه ملایکه جوړه کړې دی. دا هغه ملایکې دا فرشتې دوی نه طواف کوي او استغفار یې. او پیغمبر ته یو سوال پیدا شولو، دا راته وایي جبریل علي خو معصومه هستی دی، د فرشتې استغفار بیا چی شي ته کوي؟ ورته یې د څه یاد وساته یا رسول الله، دا استغفار لشیعة علی ابن ابي طالب، دا د علی ابن ابي طالب شیعو دپاره استغفار دی. یو صلوات وسه محمد و آل محمد صلی علی محمد. یو جوک مانند یو فضیلت به درته بیان کوم. یو کس یی څه جهاز کې روان وم یوه ملک ته، عربو یو ملک و، څنګ ترسه یو وهبي ناست و، پښتنه مې ورنه زه نه وم پېژندلی چې دا شیعه دی، د علي محب دی، منونکی دی. ما ونه پښتنه وکړه لبنان ته لاړې؟ ما ورته یې څه نه، ما ویله ویلې یې څه هلته شیعه دي نه څه. ما ونه پښتنه وکړه ایران ته لاړې؟ نه ویلې هلته شیعه دي نه څه. ما ونه پښتنه وکړه شام ته لاړې؟ نه ویلې نه څه هلته شیعه دي. ما ونه پښتنه وکړه پاکستان ته لاړې؟ نه نه څه ویلې هلته شیعه دي. ما ونه پښتنه وکړه یورپ ته لاړې؟ زړه د کېږي چې نه یورپ ته مې زړه کېدلو، خو خبر شم چې هلته یا یې شیعو متمخانې جوړې شوي دي، هلته ما زړه نه کېږي. اخري کې ما ورته وویل چې یو ځای خو شته دی هلته شیعه نشته دي. ما ورته دی چې چېرته؟ ما ورته وویل جهنم ته لاړ شه، جهنم ته لاړ شه، هلته شیعه نشته دي، تا به څه ورڅه هلته شیعو نه پاک دی هغه ځای. یو صلوات وسته محمد و آل محمد. دا خو وجه د مؤمنانو. یوه ورځې سئل اعرابي عن علي ابن ابي طالب، ابن عباس ناست و، یو عربي پوښتنه وکړه ابن عباس لږ د علي ابن ابي طالب فضیلت و معرفات راته وښیه. ورته یې د سألت عن رجل عظیم، ای عربي ډېره ګرانه پښتنه ده وکړه، ډېر عظیم کس پښتنه ده وکړه. هغسې کس خدای و رسول نگران، خدای و رسول هغه نگران. بیا یوه جمله ورته استعمال کړه څه علي که چیرې غواړې اول السابقین د علي، تاج البکائین د علي، زین العابدین د علي، اصبر الصابرین د علي، سراج المازین د علي. نور هر څه یې پرېږدول، صرف اخري ټکی ونه راغوښته. یې د څه عربي ویم درته سراج المازین د چی شي ته یي؟ سراج د ویلی شي چراغ ته، مازین د ویلی شي د گذشته و چراغ، د گذشته و چراغ. ورته یې د څه ابن عباس لږ دغه تفسیر و ترجمه راته وکړه. چې دې تفسیر و ترجمه دا د یاد وساته څه یوه ورځې رسول الله سره صحابه ناسو، یو عجیب الخلقت، یو ترسناک و ډرونی شکل والا یو کس رانوتو، پیغمبر سره کېنستو. صحابه اوسه کله ولیدو فورا پاڅېده پتخلې شوه. پیغمبر ورته یې څه کېنوئ کېنوئ، تاسو څه کار نه دی، ما څه کار دی، یوې پښتنې سره غلی دی. پیغمبر نه پښتنه وکړه، پیغمبر ته دی یا رسول الله زه حام ابن هیم ابن لامس ابن ابلیس یم، د ابلیس نسل نه یم، المسیحو کې یم، حام نما دی. کله څه آدم پیغمبر حبوط وکړلو، آدم پیغمبر حبوط سره موته شیطان ټاسک راکړلو چې اوس به آدم و د دې اولاد ګمراه کوو. مو راغللو ګمراهۍ ته چې آدم ګمراه کو، کله ورنږدې شولو یو نوراني کس به راووتلو، یو فریاد یو غږ به مو باندې وکړلو، آدم نه به مو فورا ودخلو. مو به سوچ وکړو چې دا ورسته والا پیغمبر دی، انتظار کې به شو چې څه ورسته پیغمبر خو به راشي. بیا چې کله ورسته پیغمبر راغللو، هغه نه ورسته سام راغللو.
کله هغه ته ویرغلو ورنږدې شولو څه ګمراهي کو آلتې څه کله مو ورنږدې شولو هغه نوراني کس بیا راووتلو هغه سره هغه دوره اواز او فریاد مو باندې وکړلو څه وی ډر کړلو بیا وتخلو سامنا بیا راغللو کله انتظار مو کو څه څه ورسته پیغمبر بوي نوح راغللو کله نوح ته مو ورنږدې شولو غوښتل څه نوح ګمراه کو بیا مغه هستي راووتله بیا یې وډر کړلو فرار مو وکړلو مو سوچ وکړو څه ورسته پیغمبر د انتظار به وکړو ابراهیم راغللو ابراهیم ته بیا ورنږدې شو څه ګمراهي کو بیا مغه هستي راووتله وی ډر کړلو مو انتظار وکړو څه نه بعد والا پیغمبر دی څه انتظار به وته کو موسی راغللو ومه لیدلو څه موسی همغه موجود دی وی ډر کړلو نه ودخلو بیا یعقوب پیغمبر راغللو بیا مغه هستي ورسره وتله مو یې وډر کړلو بیا مو فرار وکړو اسحاق راغللو بیا مغه سمغه هستي راغله مو له څه خیر دی ورسته پیغمبر بروشي بیا هغه ورسته پیغمبر عیسی راغللو هغه څه هم انده هستی موجوده وه مو سوچ وکړو څه نه ورسته پیغمبر به عیسی بر وکړو اوس ته خاتم الانبیا و خاتم النبیین و خاتم المرسلین راغللې تا ته دې راغللو تاسو ما مغه هستی واورېږي ولیدله څه ویې ډر کړلو یا رسول الله نه یو خبر تا نه ورسته پیغمبر نه دی روان تا نه ورسته نبی و رسول نه دی روان دا راته وایي هغه هستی چوک وه مومنانو عاشقانو علی ابن ابی طالب پیغمبر ستسنګ ته ناسو ساری ټیټ کړی و پیغمبر څه وکړل علی ځنې ته یې داسې لاس ویر کړلو داسې علی خپله داسې اوچات کړلو ساری علی اس کړلو څه کله حام ابن هیم ابن لامس علی ابن ابی طالب چهرې باندې سترګې پرېوتې لکه یو شای جینه ورزي داسې وروتلو که پټوله ورځی فورن پتخلی شولو پیغمبر غږ په وکړو حام ابن هیم ابن لامس ابن ابلیس ما تخته ودرېږه ورته یې ودوپېژندلو ورته یې یا رسول الله هغه انده و هغه انده و څه ادم سمه ولیدو ادم سمه ولیدو شیش سمه ولیدو سام سمه ولیدو نوح سمه ولیدو ابراهیم سمه ولیدو موسی سمه ولیدو عیسی سمه ولیدو یعقوب سمه ولیدو اسحاق سمه ولیدو موسی سمه ولیدو عیسی سره مو ولیدو تا سره مو ولیدو خدا راته وایي یا رسول الله دا چوک دی دا چوک دی پیغمبر ده ورته یې څه هذا اخي وابن عمي ووسيي ووارثي وأمير المؤمنين إمام الثقلين قائد الغر المهجلين غالب كل غالب مظهر العجائب علي بن أبي طالب دا علي بن أبي طالب ده دا مولای کائنات ده اخیری حدیث تاسو گوش گذار کم تا درس ایمان متزاشی تا درس رجا مقبول شي لکه څنګه مو بزرگوار شاگولون درته ویلا امیر شام مدینه ته یو راغلی و جاسوسانو ورته جاسوسۍ کې یو شکایت داسې راوړلو څه ابن عباس هغه معروف مفسر د قرآن پیغمبر ته رضوای روزانه قرآن بیان کوي د علی شان بیان کوي روزانه قرآن آیه الویلی د علی شان الویلی خلک یې ټول درنه واړول امیر شام دست بکار شه همت وکړه هغه څه وکړل کسان یې واستول ابن عباس یې راوغوښتلو ابن عباس ته دی ابن عباس څه روزانه لګیا یې قرآن آیه الویلی علی شان کې تفسیر کوي ویلې ورته یې څه وکړم امیر شام حدیث د پیغمبر من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار چا د قرآن تفسیر خیټې نه وکړو جهنم ځای دی څه وکړم ورته یې زه څه وکړم دغې آیې زه څه علاج وکړم قرآن کې آیا ده انما انت منذر ولکل قوم هاد هر یوه قوم دپاره منذر و هدي و تفسیر اندا شوی دی پیغمبر اندا ویلیو څه منذر زه یم هدي علی دی څه وکم دا آیه راغلې ده انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون علی اوس حالت رکوع کې زکات ورکړی و څه وکم امیر شام ماویه دا راته وایه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا شان اهل بیت کې راغلی دی طهارت اهل بیت کې
کې راغلی دی څه وکم چې څه تفسیر وکم هغه نه بعد بل آیا ورته پیش کا دارته وایه ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا د بیبي زهرا او د علي شان کې راغلی دی تفسیر څه وکم ترته وایه بیا بل آیا پیش کا قل كفى شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هغه علي ابن ابي طالب علم الكتاب ورسره دی دا دوته امیر شام دوته بلا یا ویا دا پریک دا بلا یا راوخلا ورته اید دارته ویا سوکم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم دا خو مباهله د اهل بیت د علی شان کی رغلی دی سوکم څه تفسیر وکم بلا یا راوخلا بلا یا ویا ورته اید دارته ویا اما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون علی شان کی رغلی دی نبع عظیم علی دی دا یا پریک دوا بلا راوخلا ورته دې دارته وای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله علی دی پیغمبر ویلی دی څه وکم څه تفسیر وکم ورته بلا یا راوخلا ورته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته د علی خلافت ولایت غدیری هم په باره کې راغلی دی څه وکم څه تفسیر وکم امیر شام دوتی بلا یا راوخلا بلا یا بیان کا ورته دارته وای اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا هغه غدیری خومو سالی ولایات او خلافت اعلان وشو دین مکمل شولو سویا سوا کم دی ای تفسیر څنګه بیان کم بلا یا راوخلا ورته دې سال سائل بعذاب واقع هغه عذاب انا واقع شولو سکل علی ولایت نه انکار کړو علی ولایت په باره کې رغلی بلا یا وایا ورته ای د ماویا ډیر سات عذاب کې شولو ساره وایا ایا رخلی د علی شان کې بیان کیږي او ته څه نور ای د سره نه وی دا یا وایا ایسا زلزلت الارض زلزالها دا یا در سره وایا ابن عباس ورته پاسېدو څه خبر یې امیر شام دا آیا کله رغلی وه څه کله مدینې کې زلزله شروع شوه نه قررېدله ابو تراب رووتلو کله بهر راووتلو ابو تراب د ځمکې ته یي څه ای تراب ای ځمکې زه ابو تراب یم ځمکې باندې خپه وویله ودرېږه هغه نه څه زلزله ودرېدله دا آیا هم د علي شان کې رغلی دی یاد وساته قرآن کوم آیا رغلی خامخا د اهل بیتو شانو تفسیر دی هغه ناسته ماویا مخ وړول اصحابو ته که علي مخه نسو قرآن مخه به نسو ورته یایي د څه څو پورې څه د قرآن مخه نه وي نیوللي علي مخه نشو نیولای قرآن مخه نیولای نشي علي مخې ته راتلای نشي قرآن قیامت پوری جری وسری علی ذکر قیامت پوری جری وسری سو حکومت همیانو سورة علی شان وچات اندورة علی غم و مصیبات وچات